تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ولا تدعو فاستعواز مکوا عبادت مکوا مع الله دا اللہ سرا الہا آخر بل معبود مرابل دا اللہ سرا بل معبود فتکونا پسشیبتا من المعذبین دا کسانونا چه اغیت عذاب ورکڑے شوئے نو دا آخر دا صورت تے او نبی علیہ السلام تبکی او دا غمرگرو تا ہدایاتم بیانی او دا مخ کے سرے تعلق دا دے چی دا قرآن صداقت بیان شو آغا ایجابی پہلو سرام بیان شو او بسلبی پہلو سرام بیان شو قرآن دا اللہ کتاب دے ہو دا پاک زین راغلے دے پاک شخصیت راوڑے دے او با پاک شخصیت بانے نازل شوے دے او بیا غا منفی پہلو یم بیان کرا شیطانانو خبری نہیں شیطانان دیسی خبری نشی کولے داسی دا اخلاق و خبری داسی لوی خبری شیطانان نشی کولے نو اس دا خبر کئی چکل دا قرآن صداقت بیان شو نو دا چکم خبر کئی دا سنجیدہ خبر کئی دا چا پرواہ نہ کئی پیغمبر تم دا اللہ سچی بل سوک راو نہ بلے دا پیغمبر لحاظ ہم نہ کئی بدی کی دا قرآن دا اللہ کتاب دے رختین کتاب دے اور رختین ولی ثابت شوا نو دا چکم خبر کئی دا دو ٹوک خبر کئی دا پیغمبر تا ہم ہوئی تا شرک نکی دا نشی پیغمبر دا پارا بزین کارون جائزی دا نور خلق دا پارا باغ جائز نہیں نو اللہ وی کتا جسی وکڑا پیغمبر خونکی خود خلق تاور تمام دا معذب نشی ولا تدعو تمرا بلا مع اللہ دا اللہ سرا الہا آخر بالمعبود فتکون من المعذبین شیب دا آغا کسانو نا چی آغیتا عذاب ورکڑے شوی دی او عذاب والد وانذر عشیرتک الاقربین او ویر و انذار وکا و خبردار کا قبیلستا چی خپلوان دی نزدی خلق دی دام دقا خبر دا قرآن خبر آغا بیا نا دا پیغمبر لحاظ کی او نا دا آغی دا قبیلی کی قرآن دیسی نشی ویلے چاہتا جی خیر دے دا شرک کوئی خیر دے دا کفر صحیح دی دا دید دیر خلق دا ارمان دے پا دید دنیا کی تاسو صدا وائی جی شرک غلط دے و کفر غلط دے ہر سوک بزان لسکی کنا نو تو دوائی چی منگا دروغ تا ٹک نشوئی
او غلط ته صحیح نشو ویلی ته که وی نو ورته وایې څه کمپرومایز به دې کړی او قرآن داسې نه وایي چې هغه هم ټیک دی او دا هم ټیک دی او خیر دی په قلاره کښېنوي نو دا خبره به ختمه شي نو که ستا دا مطلب وي چې دروغو ته سړی ټیک ووایي نو بیا تا خپل پوزیشن واضح کړه په مسلمانانو کې داسې خلک هم ډېر کوښښونه کوي او منډې وهي نو الله وایي چې دا د چا لحاظ نه کوي خپل خپلوان هم ویروه نږدې خلک نو نږدې خلک ځکه ویروه چې تدبر قرآن کې امین احسن اصلاحي وایي چې پیغمبرانو اول لیډران مخاطب کړل وره یو زموږ استاد تبلیغ دی چې بس دغه خدای چې په عوامو پسې ګرځو پیغمبرانو داسې تبلیغ نه دی کړی پیغمبرانو د قوم لیډران مخاطب کړل او د نبی علیہ السلام چې کوم خپلوانو نو دا ګوره د جزیرة العرب سردارانو ټول جزیرة العرب د دیو ماتحتو ځکه د عام خلکو هله ایمان نه وړو چې مکه فتح شوه د هغې پورې دوی انتظار کوو چې دا خلک څه کوي نو چې مکه فتح شوه نو بیا دا وفدونه را شروع شو عیسی علیه السلام چې راغی نو د دې یهودیانو مولیانو ته اول خبرې کولې عام خلکو سره خبرې نه کولې چې کله د لیډرانو نه دې ومته مایوسه شوي دي د هغې نه وروسته بیا عوامو ته متوجه شوي خو دا کار اوس چې دی نو قادیانانو ښه شروع کړی هغې ډېر د تکړه دي هغې چې په عوامو کې کار نه کوي او دې سادهګان هم نه دي ځان له کار نه بولي هغې د غټ خلکو کې یو سړی دغه کې ځان له بس چې څومره کار کولی شي نو 1 کروڑ عوام هغه نشي کولی نو دا د دې زمانې اجمیه ده چې کومه غټ خلک دي هغه مخاطب کول پکار دي او هغوی چې په عامو خبرو کېږي نو ډېر پوهه بیا پکار ده هغې ته د قرآن ژوره پوهه پکار ده د وخت زبان یادول پکار دي نو چې دغه خلکو کې څه خلک راغله نو بیا به انشاءالله چې کار وشي نو لاندې ډېر کار روان دی او ښه کار روان دی لیکن هغه مؤثر دومره نه وي کومه چې دا بره څنګه مؤثر کیدی شي نو دغه طبقات چې دی زموږ نه پاتې دي ګورې خلک پکې کار کوي خو هغه اجتماعي طور باندې دغه طبقات هغه پاتې دي او هغسې د هغوی څه سم خبره پکار ده په حکمت او په دلیل باندې ادعو الى ربک بالحکم الى سبیل ربک بالحکمت د حکمت نه مراد دغه دی چې په دلیل باندې خلک مطمئن کېته نو ځکه موسی علیه السلام هم فرعون مخاطب کړی او ټول پیغمبرانو چې خبره کړې وایي ملک نوح علیه السلام چې خبرې کولې سردارانو ورته ویلې چې ته داسې صالح علیه السلام چې خبرې کولې نو فقال الملأ الذین سرداران را پاسېدل کومه د هغه ځای اسټبلشمنټ هغه ټول خلک را پاسېدل نو دلته هم دغه خبره ده چې دا خلک یې ومني نو لاره به هواره شي او د دې خلکو پسې شاته ډېر خلک ولاړ دي د دې خلکو په معاشره باندې ډېر لوی اثر نو هغه خلک ویره بیا تاسو دې ته وګورئ چې د پیغمبر هغه کار یې هم ذکر کړو د پیغمبر کار په حقیقت کې انذار دی خلک د عذاب نه خبرول دي چې دا بیا چا منلی دی هغې له بیا الله تعالی هدایات ورکړي دي د اسلام خبر هم د دقه ځای نه شروع ده چې د خلکو خالق دی او بله ورځ الله له ور روان دی عذاب دی د الله حساب او کتاب دی پیغمبرانو د اول نه واله د آخر پورې هم دقه کار کړی دی د دې په نتیجه کې به خلکو کې څه راغلی دی انقلاب راغلی دی او تبدیلي راغلی ده
نو نبی علیہ السلام خپلوان هم راجمع کړه. امام قرطبي نقل کړي دي، تفهیم القرآن کې مولانا مودودي صاحب نقل کړي دي چې دا خپلوان یې راجمع کړه او یو یو ته خطاب وکړو او خپل تره ته خطاب وکړو، خپل لور ته خطاب وکړو، پرې د الله عذاب را روان دی، الله مخې ته به ورځېږي، د الله عدالت قایمېدونکی دی. او قسم مال وی نو ګورې اوس ووایې چې درکړم او هلته زه ستاسو څه نشم کولی. په دې دنیا کې زما او ستا رشته ده، زه به نبي علیه السلام ویل هغه رشته پالم، په دلته چې زما څه وو نو هغه زه تاله درکولی شم. وګورې دا نشم کولی چې سبا ته ما ته د قیامت په ورځ وایي چې راشه او څه راسه وکړه. دلته هر څه ته تیار یم، خو هلته راسه هېڅ هم نشته، هغه ټول مال هم در کوم. په سبا لیلا نور را جمع کړه چې دا کومه سردارانو د دې وو. نو هغوی ته هم دا خبره وکړه، اواز یې وکړې خلکو د سهار هغه خطره چې کوم اواز به دې د خطرې کوو، لکه اوس خلک د خطرې په ټایم کې یو سایرن وایي. په هغه وخت کې به د خطرې دغه دا و چې یو سړی به اوچت ځای ته وختو دا اواز به یې کوو، کله یې پکې جامې مو ایستې او دا اواز به یې کوو یا صباحاه. ای خلکو هغه د سبا حمله وشوه، خطره را روانه ده. خلک راجمع شو، نبي علیہ السلام ورته هغه خبرې وکړې چې تاسو ته معلوم دي. اول یې ورته خپل صداقت مخې ته کېښود چې زه دروغ وایم، ویل نه. وایي که زه ووایم چې لښکر را روان دی منئ یې، ویل او لښکر نشته، خو چې ته ویشتې نو یې به ته دومره رښتینی یې. نبي علیه السلام د دې خبرې د مقصد څه و؟ دا خلک چې دی نو زما صداقت ومني او قایل یې شي، هسې نه چې دا دویمه خبره کوم او زر وایي چې دروغ دې وویله. نو خلکو څومره صداقت وبي؟ په ظاهره خو هېڅ هم نشته، خو چې ته وایي به زمونږ دا سترګې به کېدی شي ړندي. خو چې محمد علیه السلام وویله چې لښکر را روان دی، دا به یقینا را روان دی، چې هېڅ ښکارېده نو را روان دی. دا باسي زمونږ سترګې خطا کېږي، زمونږ په سترګو به چتې ناست، دا به را روان شي. د پیغمبر په باندې د خلکو هېڅ اعتماد نو ویل د الله عذاب را روان دی. او هلته مې یو ته اواز وکړو، ای پلاني، ای د پلاني زامن، ورې هسې نه چې سبا له نور خلک چې دی نو نیکۍ راوړي او تاسو چې دی نو د ګناهونو پیټې بار کړي، او ورګه ما ته دې اواز وکړو نو زه به د نه خامخ کړم. او که اوس زما او ستا رشته ده، زه به رشته پالم، او چې څه یې نو هغې ته تیار یم. خو هلته به ګورې زه ستاسو نه مخ واړوم که زما خبره چا ونه منو. نو دې باندې نبي علیه السلام عمل وکړو. وانذر عشیرتک الاقربین. او دا یو خبره ده چې د خپل دغه نه آغاز وشي نو ښه. یو سړي ته د یو څیز معلوم وي چې دا حق دی او د دې نه اخوا په دې بل څیز کې تباهي ده، نو دی د خپل ځان نه او د خپل کور نه به آغاز کوي. یو خدای داسې وایي چې زه دا کار دی د دنیا م دی او که چا ونه کړو نو داسې ده. او کم سړی چې په دې مطمئن وي چې په دې فلاني څیز کې کامیابي ده او په دې کې ناکامي ده، د هغې آغاز به خامخا د خپل کور نه کوي. ځکه څنګه ته چې دی نو یو څیز ته ناکامي وی او بل سړي باندې کوشش کوي او به هغه خپل ځان او به خپل بچو نه کوي، نو دا خو بیا خیانت دی. او کله خو داسې چې هغه څیز داسې چې سړي ته ښه ښکاري او دی وایي چې دا ښه دی، نور کامیابي او ناکامي به دې مرتب نه ده، نو په هغې کې بیا دا مسله ضروري نه ده. دلته خو د کامیابۍ او د ناکامۍ خبره وه.
نبی علیہ السلام دغسې کړم دي. هغه کله چې بیا مکه فتح شوه او نه بیا حج یې کوو په 10م کال د هجرت باندې، نو په هغې کې بیا چې کله سودونه ویل ختم، کومه سودونه چې د وسه پورې شوي دي هغه موضوع تحت قدمی هاتین، زما د دې قدمونو لاندې ټول سودونه ختم، او زما د تراغه چې دی نو هغه هم ختم. اول شروع زه کوم، زما تره به سود نه اخلي، د کومه دی هغه اصل راسل مال دی هغه به وي، او سود چې دی نو د خپل ځان نه شروع وکړه. او یو ځل یو سړي چا غلا کړو نو خلکو انس رضی الله عنه ته وویل ته ورشو نبی علیہ السلام د سفارش وکړه ډېر خوښ دی اسامه ته، لکه اسامه چې دی نو دا د زید زوی و، او زید چې و نو دا نبی علیہ السلام وینځه نو هغه د پلار وینځه، نبی علیہ السلام د پلار وینځه او هغې له په نکاح باندې بیا ورکړی و. نو د هغې سره او پلار د زید چې و نو هغه خو د هر څه پرېښو د نبي علیه السلام دپاره، نو هغه پرې ډېر خفه کېدو. نو نبي علیه السلام به د زید هم ډېر زیات خیال ساتو، د اسامه هم. نو خلکو ورته ویل ته ورشو نبي علیه السلام ته ووایه چې څه به پکې ونه شي. نبي علیه السلام ویل چې نبي علیه السلام چې قسم خوري نو ورې د پیغمبر قسم ورې د پیغمبر ویل زما دې په الله قسم یې چې د محمد لور فاطمه غلا وکړي که نه نو ما به ترې لاس کټ کړی. دا پیغمبر وایي، او پیغمبر چې بیا قسم وایي، پیغمبر ګورې د الله په حکم کې هېڅ څه کمی نه کوي، هر سړی به کمی وکړي. د پیغمبر نه دا ته خیال هم نشي کولی، خیال چې پیغمبر به د الله په حکم کې څه اخوا دېخوا وکړي، داسې کېدی نه شي. دا د خیال نه هم اوچته ده دا خبره. نو د ځان نه به اول چې دی نو ته آغاز وکړې، د خپل کور نه به آغاز وکړې. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، او ښکته که وزر خپل وزر را ښکته که لمن اتبعک من المؤمنین، هغه چا دپاره چې تابعداري یې کړله ستا د مؤمنانو نه. ګوره دا قرآن داسې مزیدارې خبرې کوي. وزر مرغۍ باندې چې دا کله په دې بچو باندې داسې خطره را روانه وي که نه، واوري یا بل شی، یا به یې پټو کې خلک کار کوي او مرغۍ ناسته وي په دې بچو یې دا ټکټر ورځي یا څه شی، نو په دغه ټایم کې دا به دې بچو داسې دا وزر یې راوغوړي. قرآن دغه شان چل چې دې مؤمنان هسې نه چې د عذاب نه بېغمه شي، ځان سره راونیسلي چې دا وزر یې پرې راوغوړوه، هسې نه چې دغه عذاب یې ووهي، لکه چې دې چرګ ته پته ولګي چې دا بچی مې څه خطرې لاندې کېږي، نو د دې وزر نه یې را لاندې کېږي. دا مؤمنان دقسې را لاندې کړه، هسې نه چې د عذاب یې ووهي، د عذاب څپېړې یې ووهي. داسې عذاب نه دی را روان، سخت عذاب را روان دی. د الله عدالت لګېدونکی دی په دې انسانانو باندې، هسې نه چې دیو ترې غافل شي. فإن عصوک، که دوی ستا نافرماني کوي، دغه قبیله سته، فقل وایه انی بریء مما تعملون، یقینا زه بیزاره یم د هغې نه چې دا تاسو کوم عمل کوئ. نو دا هغه براعت دی چې پیغمبران او الله په یو موقع باندې د قوم نه بیا براعت کوي. براعت معنی دا دی چې زما او ستاسو څه تعلق نشته، ستا دا عمل چې دی نو دا ټیک نه دی، د دې ذمه داري په ما نه ده، دا ګورې په تا باندې ده، زه دې ته غلط ویم او د دې ذمه داري په تا باندې ده، زما ستا سره په دې معامله کې بالکل جدا دی ستا زما تعلق. دا بیا په آخره مرحلو کې کېږي، کله چې قوم داسې حد ته ورسي چې هغه مکمل انکار وکړي، په هغه ټایم کې بیا د براعت اعلان کوي پیغمبران، او د هغې نه پس بیا څه راځي؟ عذاب راځي. لکه ابراهیم علیه السلام چې پته ولګېده چې بس دا قوم آخري حد ته ورسېدو، بیا یې ورته یو څو خبرې وکړې،
او زه ستاسو نه بیزاره یم او بیا یې د الله نه دعاګانې وکړې او د هغه ځای نه روان شو. خو دا په اولني اوقاتو کې نه دا د پیغمبر په آخرني اوقاتو کې دا خبرې ګورې. وتوکل علی العزیز الرحیم، او ځان وسپاره په هغه ذات باندې چې هغه غالب دی او همیشه مهربان دی. دا ګوره د دې مخکې سره لګي سړی چې په یو قوم په منځ کې ناست وي او د هغوی په منځ کې د هغوی نه براعت وکړي او زه ستا نه جدا یم، ستا دا ټول نظام غلط دی، نو سړی څومره یوازې پاتې کېږي. هېڅوک ورسره نه وي، ټول قوم د هغه نه مخالف وي. نو الله وایي چې علاج یې دا دی چې بس په الله ځان وسپاره، په الله باندې اعتماد کوه. وتوکل علی العزیز الرحیم، او اعتماد وکړه په هغه ذات باندې چې هغه غالب دی او الرحیم مهربان دی. عزیز دی، الله زورور دی، او که ته یوازې پاتې شې په دې قوم کې نو ستا په دې شا باندې خو د داسې ذات طاقت دی چې هغه زورور دی. او رحیم کې دې ته اشاره ده چې دا ته کومه کوششونه کې او دا کومه تکلیفونه تیرې نو الله رحیم دی که نه. الله د هر صحیح نه چې ته د هر مصیبت د چا دپاره برداشت کې، نو الله تعالی د هر صحیح نه ته مایوسه کېږه مه. الذي الله هغه ذات دی یراکه چې هینې تا لره حین تقوم څه وخت چې وردېږې ته د عبادت دپاره وردېږې او که د دعوت دپاره وردېږې، نو الله وایي زه دې نه منه. دا څه چې دا خلک کوي، دا ستا خلاف چې دا څه سازشونه کوي، ولې دا هر څه زه نه منه؟ زه مهربان یم چې غم ونه کړي. وتقلبک فی الساجدین، او هغه ذات دی چې یینې اوړېدل راوړېدل ستا په مؤمنانو کې. د دې یو معنی دا ده چې ته د جمع مونځ کې د مؤمنانو سره، نو هغه الله تعالی یینې. دا د دې علامه ده چې الله په تا رحم وکړي او ستا په دې شا باندې وردېږي. او دویمه معنی دا ده چې ته د عبادت د دعوت دپاره په دې مؤمنانو کې ګرځې را ګرځې او دا کومه محنتونه کې دا هر څه الله یینې. دا مه وایه چې ما ته خلک چې دی نو سپکې وایي، ما نه وباسي، زما خبره رد کوي. دا خبرې هسې نه ځي، دا یو څیز چې دی دا زه نوټ کوم. انه ځکه دا دلیل دی، انه یقینا دا الله هو السمیع العلیم، هغه اورېدونکی او پوهه دی. بېغمه کېږه مه. فلا تدعو مع الله، پس ته مه رابله د الله سره الها آخر بل معبود، فتكون من المعذبین، پس شی به ته د هغه خلکو نه چې هغې ته عذاب ورکړی شوی دی. وانذر عشیرتک الاقربین، او ویروه د عذاب نه قبیله ستا نږدې خپلوان. واخفض جناحک، او ښکته که وزر خپل لمن اتبعک من المؤمنین، هغه چا دپاره چې تابعداري کړله ستا د مؤمنانو نه. فإن عصوک، که دیو نافرماني وکړه ستا دې خپلوانو، نو فقل ورته ووایه انی بریء مما تعملون، یقینا زه بیزاره یم د هغې نه چې تاسو کوم عمل کوئ. وتوکل علی العزیز الرحیم، ځان وسپاره په هغه ذات باندې چې غالب دی او همیشه مهربان دی. الذي هغه ذات دی یراک حین تقومو، چې وینې تا لره څه وخت چې ته وردېږې د عبادت دپاره یا د دعوت دپاره. وتقلبک فی الساجدین، او وینې تا لره اوړېدل راوړېدل ستا فی الساجدین، په مؤمنانو موحدینو په سجده کوونکو کې. دا د مؤمنانو صفت دی چې سجدې به کوي. انه یقینا دا الله چې دی هو السمیع العلیم، هغه اورېدونکی او پوهه دی. فلا تدعو مع الله، پس ته مه رابله د الله سره الها آخر معبود بل، فتکون من المعذبین، نو شی به ته د هغه خلکو نه چې هغې ته عذاب ورکړی شوی دی. وانذر عشیرتک الاقربین، او ویروه قبیله ستا خپلوان نږدې، قبیله ستا نږدې. واخفض جناحک، او ښکته که وزر خپل لمن اتبعک من المؤمنین، د هغه چا دپاره چې تابعداري کړله ستا د مؤمنانو نه. فإن عصوک، که دې که مشرکانو د مکې ستا نافرماني وکړه، فقل ورته ووایه انی بریء مما تعملون، زه بیزاره یم د هغه نه چې تاسو کوم عمل کوئ. سړی چې وایي زه د پکې نه یم، کوه چې څه کې کوه، خو زه د پکې ولی نه یم.
وتوکل علی العزیز الرحیم ځان وسپاره په هغه ذات باندې چې غالب دی او همیشه مهربان دی الذي الله هغه ذات دی یراکا چې ویني تا لره حین تقوم څه وخت چې ته ورځېږې وتقلبک او اوړې راوړې تا تصرفات کې ګرځې راګرځې تا بالساجدین په سجده کوونکو مؤمنانو کې انه یقینا دا الله چې دی هو السمیع العلیم هغه اورېدونکی او پوهه دی ان شاء الله سبا به ختم او بیا به د خیره سسټاپ اللهم احسن عاقبتنا في الامور واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره یو مرګره دی او یو مشکله دی دعا درخواست کړي ټول ته دعا وکړي الله تعالی مشکله حل کړي څه مشکله دی الله تعالی معلوم دی هغه مشکله حل کړي آسان طریقه باندې حل کړي دې حاضرینو کې نور د چا مشکلات دی الله زموږ ټول هغه حل کړي خدای بیمارانی الله به ټول له شفا عاجله کامله ورکړي زموږ ټول باندې الله رحم وکړي آمین وصلی الله